د جهانګیر جاني حوالې سره چې کوم خبرونه لږ موده مخکې په سوشل میډیا باندې د هغو گردش کولو او که رښتیا یې سم نو انسان دی بیماري راځي او خو د هغې نه ډېر خلکو ناجیزه فایده واخیسته. جهانګیر جاني دا دی مونږ سره دی او ماشاءالله ښه صحتمند دی. نن تاریخ دی جی دا 24 مئی کال 2021. جهانګیر بھائی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو، څنګه یې؟ قاضي صاحب سره ولاړ یم او دا وخت زه په خیبر چینل کې یم په اسلام آباد کې. قاضي صاحب څنګه تاسو سره خبره وکړه چې د جهانګیر جاني پاک له باندې یو افوا وه چې جی هغه مړ شوی دی، خدای دې نه کړي. مطلب د چا څه ویل کرونا وه او چا څه ویل چې څه وه، چا څه ویل چې څه وه. مختلف خلک او مختلف رایې او مختلف ذهنونه، مختلف خولې. او دا الله احسان دی او ستاسو دواګانې دي چې زه بالکل ټیک ټاک یم. او دا بیماري انسان چې ژوندی دا بیماري لګېدلي غټه وړه څنګه خو هر سړی دا سوال کوي الله ته او دعا کوي د الله نه چې یا الله ماله صحت راکړي، یا موږ خپلو مینهوالو ته وایو چې موږ دپاره دوا کوئ، یا چې موږ چا سره مینه کوو موږ د هغې دپاره دواګانې کوو. نو دا د الله احسان دی او ستاسو ټولو مینهوالو دواګانې ما سره چې الله ماله صحت راکړو او زه روغ جوړ یم. او انشاءالله په خیبر چینل به اوس راځم، تاسو ته به ډرامې هم کوم، تاسو ته به فلمونه هم کوم، تاسو ته به شوګان هم کوم انشاءالله. بس ضروري دی او شرط دی صحت. بس زما د صحت دپاره دوا کوئ، د قاضي صاحب د صحت دپاره دوا کوئ. موږ به تاسو ته دوا کوو چې خدای تاسو صحتمند او تندرسته ساتي. آمین. او دغه خبره وه او دومره خبره وه چې ډېره زیاته مننه ستاسو د لږ ټایم دپاره. مهرباني.